زمونږ ماشومانان چې کور ته راشي موږ ته مسلمانان جوړ کړو، چې سکول ته لاړ شي بیا مشرکین شي. څنګه واوره، ما له یو کس وویل چې جی د پاکستان د ترانه چې چا لیکلې ده د ده نوم دی حافظ جلاندری رحمه الله، الله دې وبخي موږ ټول مسلمانان. په 1992 کې دا ترانه ولیکله، په 1954 کې احمد غلام د بیا دا په سرکاري سطح باندې وویله. نو هغه ترانه کې اخیری کې یو ټکی دی، یو جمله ده، هغه جمله دا ده: سایه خدای ذوالجلال. زمونږ د سکول ماشومانانو ته جوړ کړه سایه خدای ذوالجلال. نو کور کې مونږ ماسپښین نه تر ساره پورې مسلمانو سکول ته چې لاړ شي په 5 منټو کې واپس کافر شي. تا کس ویل چې استاد د هغه جلندري صاحب دا خو مشرق وګوره ساره خدای وی الله خو یک یو ذات دی. ما ورته ومې زمونږ دا سکول ماشومانان یې غلط وایي. زه سوال کوم ټیچرانو ته، اول خو په دې سکول کې پې وایم، که وایئ نو اول دا ماشومان پې پوهوئ چې سایه خدای ذوالجلال په بورډونو ورته ولیکئ، ورته وایئ دې ته ګورئ ترانه په ټیم کې. نو سایه خدای نه جوړ کړو ساره خدای.